بل ملګري سوال کړی دی وایي د روژه ماتي ټایم څه دی؟ آیا د ماحام د بانګ اذان اوریدل ضروری دي؟ جواب دا دی چې کله د مازدیګر نه بعد د ماحام ټایم کې نور پریوزي، غروب شمس چې ورته وي، نو د نور پریوتو نه بعد عام طور باندې روژه ماتولی شي. خو طریقه دا ده چې نن سبا خو خبره آسانه ده، ګړی هر سړي سره په لاس وي، نو د اذان اوریدل څه ضروري نه دي چې خامخا د سړی بانګ ووري. کیدای شي بجلی نه وي، اواز چاته راونه رسي، کیدای شي داسې علاقه وي چې هلته کې نږدې جوماتونه نه وي، څه اواز کیږي نه. نو روژه ماتي دپاره د ماښام اذان ضروري نه دی، ها نور پرېوتل ضروري دي. نن سبا خو ګړی دی، بس سړي ته ټایم معلوم وي چې په دې ټایم باندې نور پرېوځي، روژه ماتي کېږي، بس په هغه ټایم باندې روژه ماتي کول پکار دي. ها چې کله وریځ وي، سړي سره ګړی هم نه وي، بیا د مازدیګر نه بعد دومره انتظار پکار دی چې سړی په دې مطمئن شي که اوس وریځ ختم شي، خو بیا هم تیاره به وي، یعنې نور به پرېوتي وي چې د شک نه خبره وځي. نور د اذان اوریدل څه ضروري نه دي، د وخت داخلېدل ضروري دي. کله چې ګړی کې وخت داخل شي او نور پرېوتي وي، بس کافي ده سړی د روژه ماتي وکړي. دا څه ضروري خبره نه ده چې خامخا د دې د اذان اواز واوري.